او د دې نه بعد یو بل عمل دی چې باندې کې مونږ خواص هم مبتلا دي او عوام هم مبتلا دي چې کله دعا وشي نو امام صاحب د منبر د پاسه ودرېږي خلک راځي د امام صاحب سره مصافحه کوي مبارکي کې ملاویږي علماء سخت منع فرمایلي دا پنځه شپږ کتابونه مونږ تکل کړو مونږ کتلي دي چې هغوی بدعت لیکلي دي چې دا بالکل بدعت دی دا مه کوئ د دې نه ځان ساتئ په جومات کې خو بالکل ناروا دي ځکه حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې به څوک جومات ته راغی خبرې به وکړلې حضرت عمر رضی الله عنه به په کنکر باندې ویشتل نو لہذا د جومات ادب په دې کې دی چې سړی د جومات نه راوځي د جومات نه بهر دی وکړي امام صاحب د خپله غاړه خلاصه کړي اعلان د خلکو ته وکړي چې مبارکي او لاس ملاوالی غاړه ملاوالی دا د جومات نه بهر وکړي په جومات کې داخل دننه مه کوئ نو لہذا عیدګاه کې بیا حکم دا دی چې عیدګاه کې هغه هم د جومات غونډه مصلا ګرځېږي نو لہذا په هغې کې دې دننه ونه شي بهر دې وشي او دا تطبیق مفتی فرید رحمه الله کړی دی او دا ډېر بهترین تطبیق دی